نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اور قرآن حکیم کے آیتم دے کہ دا کال 12 میاشتی دی، سلور میاشتی پکے اشہر حرم دی. اشہر حرم دا عزت او دا احترام او دا برکت میاشتو تا وی، او دا غی لنبے میاشتم دا دا چے منگ پختانه و تزبرگا میاشوایو. دا عربو با دا قانون او دا قیدوت پا دے میاش کے بلکہ دے سلور میاشتو کے رجب، ذی قیدہ چی منگو تا دا میانے میاشوایو، ذی الحجہ چی منگ دا لوی اختر میاشوتا وایو، او محرم چی دا دا اسلامی میاشتا لنبے اسلامی کار لنبے میاشتا او زمون خلق اغیتا دا عاشورے میاشوئی. دا سلور میاشتی دا احترام او دا برکت میاشتی دی. دا اسلام نمخ کے پا جاہلیت کے کافر و بم دا دے میاش احترام و قدر کو، او دا دے بیدون قدر و عزت کو. خصوصاً دا رجب دا میاشتی دے تا رجب مضر وی. دا قریش او گیر چاپیرا دا عرب ډیر لوی قبیلے بوی، اغیب دا دی میاشتو خصوصاً احترام کو. دا پلار قاتل کب علماء خلور غیم بے ورتغگ نکو، او که یو بل سر بے جگڑی دشمنے وی او جنگو نبو چی دا میاشت برالی ارسب بن شو. دا کورونو تر دشمنانو مخ کی بتیرے دل او ځان سره بے وصله نگرزولا، ولی ویدا دا احترام او دا عزت میاشتی دی، دا دی بمون قدر و عزت کو. اسلام چراغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا قرآن و دا کتاب مطابق مغ اعلانو کو چی سنگ دا دی پا جاہلیت کی مونگ دا دی میاشتو احترام کو، دا دی قدر کو. اس بم دا دی میاشتو احترام و قدر کو. او جنگ جگڑا یواز دے میاش کے ندا منا، پٹولو میاشتو کے منا دا. دا مسلمان عزت اغشتل او دا مسلمان آغا آبرو اغشتل او دا مسلمان مال وحل او دا مسلمان وینتو یول یواز دے میاش کے نا پٹولو میاشتو کے منا دا. خدا دے میاشتو با نبی علیہ السلام مبارک صحابو تا خصوصی دا احترام متعلق بیان کو. بیا دے میاش کے اسلام یو لوی واقع پیخ دا چی اغا بزا در تبل جمعہ بیا ہوئے ما ذکر آغای تعلق دا میاشتی دا آخر سر دے چی بنابر مشہور قول دا دے میاشتی پا دے اخیری روزو کے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اسمانونو او دا جنتونو دا بیت المقدس یو عظیم سفر شوے دے. تعلق دا میاشتی اخر سر دے نو انشاءاللہ بیا بے دا ترست جمعوں کے ہوئے ما. خو حضور پاک مبارک او صحابہ کرام با پدے میاش کے دا نیکو تلقین کو، او خصوصاً دا قرآن شریف دا تلاوت کہ دا اللہ دا کتاب تلاوت کوئے، بلو معشومانو تا قرآن خائے. نو پدے نسبت دا پدے جمعہ کے دا قرآن شریف متعلق بیان در تکوں. قرآن شریف اللہ پاک زمونگا استاسو دا ہدایت دا پارلو یا ذریعہ را نازل کردے دا. اللہ قرآن شریف کی یوزے فرمائی کہ دا قرآن ہدل للناس تے، دا انسانانو دا پارا او بیا پیریانم دا انسانانو تعبیری پا احکامو کے. نو دا انسان او دا پیری دا دوالو دا پارا قرآن شریف دا ہدایت ذریعہ دا. اللہ دے دا پارا قرآن دا لے گلے دے کہ دا انسانان او پیریان پہ عملو کی او دا دے قرآن پا ذریعہ باندے دوی دا اللہ نزدیکت او دا اللہ رضا تو رسید. بیا کم خلق چی پا دے قرآن حکیم باندے منگولے اولا گئی او عمل پیو کی، نو اللہ فرمائی ہدل للمتقین. دا داغ انسان دا قرآن دا ہدایت دا وجنا دا غنا یو ڈل جوڑی گی چی غیتا دا متقین ڈل ویلی کے گی. متقین پا مسلمانانو کے دا دیر لوی درجے او دا دیر لوی پیمانے خلق دی. دا دین لوی او بہتر درجہ و مرتبہ دا بلچانشت دا متقیانو.
دا قرآن شریف شروع اللہ دا متقیانو نکڑی دا او دا متقیانو صفت اللہ تعالی پا قرآن شریف کے اول نمبر کے کڑی دے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللہ تعالی دا قرآن شروع دوی نکڑی دا نو چه قرآن سر سوک نسبت قائم کی او عمل پیو کی دغ انسان نا اللہ متقی جوڑی. رونو دا اللہ فضل دے دخو چه کل سوچو کما او دے آیتونو تا او دے احادیثو تا نظرو کما دا اللہ دیر لوی شکریہ ادا کم. شکر دے الحمدللہ چه مونگ پروردگار اغا قوم پیدا کریو چه دا مونگ تعلق دا حضور پاک مبارک اندے عظیم پیغمبر سرا او دا اللہ پا کتابونو کے عظیم کتاب سر دے چے غیتا قرآن حکیم وئی. قرآن شریف لا اللہ دیر خاصیتونو ورکڑی دی. دا قرآن شریف دے جبه تا چی منگا گورو کنا چی پا کم جبه که اللہ قرآن شریف نازل کردی دے چی غیتا عربی وئی نو سڑی حیران شی. دا انجیل جبه او دا غرنگ دا تورات جبه نن پا مخدز مکنشتا. تورات چی دے نو اغا جناب پا سوریانے جبه کیو، انجیل پا عبرانے جبه کیو. نن پا مخدز مکہ نہ عبرانی جبشتا و نہ سوریانی جبشتا، حالانکہ ہم دا اللہ کتابونو او قرآن شریف ہم دا اللہ کتاب دے، لیکن قرآن حکیم چی پا کم جبہ کے نازل دے چی اغیتا عربی جبہ وئی. اغی جبل اللہ دون عزت او دون احترام ورکڑے دے چی سڑے حیران شی. زمونگ پا دی دینی مدرسوں کے دا اول نشورو شی سلور کالا پینزہ کالا شپک کالا عربی جب طالبان زدکئی. صرف و تویدام دا عربی جب دا زدکر دا پارا یو زان لمضمون دا دیر کتابو ندی پکی. نحو و توی پدیم عربی جب زدکی گی، ادب عربی و توی پاغیم عربی زدکی گی، بلاغت و فصاحت بیان و بدیع او معانی او دارنگ بیا نظم دا دی طول تعلق سسر دے دی سره د عربی پزدش. نو سلور کالا پینزه کالا شپک کالا زمون طالبان لگئی او د قرآن شریف د جب خدمت کئی چه اغا جب ازدکی داغی قیدی ازدکی داغی قانون ازدکی او داغی روانگی ازدکی چه پکم جب که اللہ قرآن شریف نازل کرده. دا دا عربی جب فضیلت تے. خرونو دویم خبر او پیجنا دا عربی دا جب اللہ دون قدر پیدا کرده چه سڑے ملشی پا دے زنکدن کے دتا اللہ عربی شروع کی، پا قبر کے دتا اللہ عربی شروع کی. قبر کی چه نکیر منکر در نسوال کئی نو تا تا پا پختو کے نوی چه رب دے سوکتے، اب دتا عربی کوی مر ربو کا رب دے سوکتے. تا تا پختو کے نوی چه پیغمبر دے سوکتے، تا تا عربی کے وی من نبیو کا، تا تا عربی کی وی ما دینو کا دین دے سدے. نو یو بوڑا بابا ما نتپوس کو ویدا خمستاسو نزدکڑی دی من ربو کا باندے خو پیگو چی رب دے سوک دے او ما دینو کا باندے پیگو چی دین دے سدے. خدا جواب بے پارا بے کسنگا کوئی منگو پاکی غرق والا دکا منگ لخو عربی نرازی نو پا دے ٹکو خو پیچو خو جواب بسنگا کو ماوے کل چستا زن قدن شروع نو پروردگار بدن قدرتی تا عربی جوڑ کی پارا بے بپوئے گے. یا ایتها النفس المطمئنہ اخرجی الى ربک راضیتا مرضیہ. کم فرشتے کہ زن قدن کی سری لراشی اگا و سر پارا بے کی خبر شروع کی، دا روح سر پارا بے کی خبر شروع کی او دا روح چے والا جواب ورکی پارا بے کی جواب ورکی. قدرتی تا ورسڑے پا زن قدن کی عربی شو بس. پختو بام درزی عربی بام درزی، پارسی بانے پارسی بام درزی عربی بام درزی، اردو آلے اردو بام درزی عربی بام درزی. زن قدن کے تان اللہ عربی جوڑائی او چے بیا قبر کی ذکی دی بیا بتا نکیر منکر سر پا پختو کی خبریں نکے پا عربی کے بخبریں کے. او بیا چے کم وخا دا قبر نپاس حشر نشر او حساب کتاب دے شروع شی نو کا اللہ دن تپوس کی پا عربی کے بکی جواب چے ورکے پا عربی کے بورکے. او قد رسول اللہ مبارک سر خبر کے اللہ دے زمونگ نصیب کی نو عربی کے بخبر کے. او کاغن دا حوض کوثر و بغوالے
یا هغه درته وایي چې ما راځه د حوض کوثر اوبه در کوم، نو ستا ژبه هم عربي ده، د الله ژبه هم عربي ده، الله به هم عربي وایي، او فرشتې به هم عربي وایي، او حضور پاک مبارک به هم عربي وایي، او کمې فرشتې چې ستا عملنامه لیکي په عربۍ کې لیکي، او تاله چې کم صحیفه د عمل در کوي په ښي لاس کې نیک انسان لا، او بد عمله له په ګس لاس کې، دا به هم ګورې په عربۍ کې. ته به دا نه وایې چې زه په دې پوهېږم او که زه نه پوهېږم. هر چاله عربي، که د آدم علیه السلام امتیان دي، که د نوح علیه السلام امتیان دي، که د موسی علیه السلام امتیان دي، که د عیسی علیه السلام امتیان دي، که د داود علیه السلام امتیان دي، او زمونږ خو خپله ژبه د قرآن شریف ده. نو دا نه چې عبرانی کې به خبرې وي، دا نه چې سوریانی کې به خبرې وي، د قرآن په ژبه او د رسول الله مبارک په ژبه، په قبر کې او په حشر کې او د حساب کتاب په میدان کې او په جنت او په دوزخ کې دا ټولې خبرې به په څه کې وي؟ دا په عربۍ کې. جهنم کې به هم عربي چلېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او قرآن حکیم کې الله وایي چې جهنمیان به راغون شي د جهنم داروغه ته، او چغې به ورته شروع کړي، اوازونه به ورته شروع کړي، یا مالکو لیقضي علینا ربک، خدای ته سوال وکړه چې زموږ متعلق څه فیصله وکړي، مونږ خو برباد شو، مونږ خو تباه شو. یو روایت کې 1000 کاله راځي او بلکې او یا 1000 کاله راځي، دا چغې به ووایي اووی اووی اووی، هېڅ به ترې جوړه نه شي. بیا به وایي راځئ صبر کو، که په صبر باندې، ځکه دنیا کې به الله په صبر خوشحاله ده، که په صبر ماف کړي نو 1000 کاله یا او یا 1000 کاله به صبر کوي، د خولې نه کش به نه وباسي، چې په هغې کارونه شي نو بیا به چغې جوړې کړي. نو هغه د دوزخ چې کوم مشر د جیل داروغه دی، مشر ابه ورته په پښتو کې نه وي، عربۍ کې به ورته وایي انکم ماکثون، تاسو به هم دې کیف راته یې چغې مو وهئ. دی به څه وایي؟ سواء اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. ګور عربۍ کې به خبرې کوي، یاره که چغې وو فریاد کو او که صبر کو، په یوه نه خلاصېږو. بیا به راغون شي الله ته به چغې جوړې کړي، ای خدایه مونږ سپېره یو، او خدایه مونږ د دې جهنم نه وباسه، فإن عدنا فإنا ظالمون. ګور عربۍ کې چغې به وایي خدایه که مونږ واپس شو بیا به مونږ ډېر ظالمان یو، خو الله اوس هم معاف کا. چغې به وایي الله ته، او یا 1000 کاله به چغې ووایي. نو پروردگار به له جواب په عربۍ کې ورکوي، اخسئوا فیها ولا تکلمون، کورې چخې شئ چې ما سره خبرې ونه کوې. الله دې مساتي. نو دا دوزخیانو ژبه بیا عربي ده. جنت ته چې انسان لاړ شي، په جنت کې اوس عقل خدا وی چې زمونږ د نبی علیہ السلام د امت ژبه د عربي وي. لکه دنیا کې دلته پښتو چلیږي، بل ځای پنجابي چلیږي، بل ځای هندي چلیږي، بل ځای فارسي بانان دي. عقل دا وی چې همدا کم خلک د کمې ژبې مړه دي چې همغې ژبه کې خبرې کوي. یا د موسی علیہ السلام د قوم ژبه چې وي هغه د سوریاني وي، او د عیسی علیہ السلام د قوم ژبه د عبرانی وي. نه نه نه، د ټولو ژبه به عربي وي. ولې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی احب العرب لثلاث، وی عربو سره مینه وکړئ او د 3 وجو د وجې نه ورسره مینه وکړئ. 3 دلیله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی، 3 دلیله چې عربو سره د 3 وجو نه مینه وکړئ. یوه وجه سره یو وجه سره لانی عربی ځکه زه عربي یم، نو زما قوم دی، زما د ژبې خلق دی. نو خلق وایي که نه، وایي لکه ستا قوم مې هم خوښ دی ستا د وجې نه، زما قوم دی او زما د ژبې خلق دی، نو ورسره مینه وکړې. دویم څه شی دی؟ کلام الله عربی، د الله کلام عربي دی، د خدای خبرې دي، د الله د قرآن ژبه ده. نو چې د الله د قرآن ژبه ده او دی هم هغې ژبې سره تعلق لري، دی دویم دلیل شو، مینه ورسره وکړئ. او دریم وکلام اهل الجنة عربی، د جنتیانو ژبه عربي ده. نو زما ژبه عربي شوه، د قرآن ژبه عربي ده او د جنتیانو ژبه عربي ده. د دې وجې نه عربو سره مینه محبت وکړئ. زمونږ په دې وطن کې بعضې بدقسمته خلک د عربو پسې هم خنداګانې کوي او سپکې ورپسې وایي، بد ورپسې وایي. خصوصا بعض سپیره خلک چې حج له لاړ شي او د حج نه واپس راشي نو عربو پسې بد وایي، هلکه دا چلې کو، هلکه پلانکي دا چل کو، پلانکي دا چل کو، پلانکي دا چل کو.
رونو درې خبرې دلته واوره. یوه خبره خدا ده چې دا په عربو کې په مکه مکرمه او مدینه منوره کې مونږ کومو خلکو سره بازارونو کې مخامخ کیږو او زمونږ په ذهن کې دا راځي چې دا خو د ما سره زیاتې او کمې او دا ګورې عرب نه دي. دا څوک دي؟ دا هغه خلک دي چې زمونږ د دې وطنونو نه تللي دي او هلته تجارتونه کوي. یا پاکستانیان دي اوږدې جامې اچولې دي، یا د افغانستان نه تللي دي، یا مثلا د هندوستان نه تللي دي، یا د برما نه تللي دي، او یا د اردن او د دې نورو علاقو نه راغلي دي او هلته آباد شوي دي او جبه مربي وي تا ته عرب ښکاري. نو یو خو دا هغه عرب نه دي کم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وطن د زمانې د خلق اولاد دی. نمبر 1. دویمه خبره دا ده چې هر چا کې خو خرابي، ولې موږ پښتنو کې ټول ښه خلک یو، یا دا علما او دا مولیان، یا دا مثال په طور نور ډلې پیران، یا دا مسلمانان به واخلو. نو مسلمانان ټول یو شان دي سر. نو چې مثلا بعضی مسلمانان خراب شو نو ته به مسلمانۍ ته کنزل کې، نو می مسلمان ته به کنزل کې. یو مسلمان چې خراب شو، یا د یو کلی خلق خراب شو، د کلی خلق خو ټول خني، نو د کلی خلق خراب شو نو ته ټول کلی ته خو به کنزل نه کې. نو که دوه درې کسانو سره ستال ته واسطه راشي او د هغې نه څه غلطۍ وشي نو ته به ټولو خلکو ته کنزل او بد به نه وی. دوه درې کسان دي په معامله کې څه پته لګي چې ته په حق او که هغه په حقه دی. دنیا کې اوسېږي شیطان هر سړی لري. او درېمه خبره څه ده؟ که هر قسمه غلطي وکړي نو ستاسې ضرورت دی چې ته د غلطۍ خلکو ته وی او کنزل ورپسې کې. یو شاعر وی، یو شاعر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق ده به هغې ته راجع کم. هغه څه وی چې د خپل معشوقې متعلق وی، خو مونږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ معشوقه ده او د هغه وطن زمونږ معشوقه ده، نو مونږ به دا خبره دې خوا راجع کو. لقد امر علی الدیار دیار لیلا، هغه خو خپله معشوقه یادوي، وی زه د خپلې معشوقې د لیلا په کوڅو کې تېرېږم را تېرېږم، او چې په کوڅو کې تېرېږم نو اقبل ذل جدار و ذل جداره، وی کله هغه دیوال ښکلوم او کله دا دیوال ښکلوم. نو خلک وی هلکه دا مجنون، واقعي مجنون لیوني ته وی، او دی خو واقعي لیونی دی ځکه دیوال ولې ښکلی، د دیوال د ښکلولو سره څه تعلق دی؟ نو په خپله جواب کوي، وی وما حب الدیار شغفن قلبي، وی د دې کورونو او د دیوالونو محبت زما زړه کې نه دی پروته. زه چې دیوال ښکلوم، دې دیوال زه په ځان عاشق کړی نه یم، دې کوڅو زه په ځان عاشق کړی نه یم، ولکن حب من سکن الدیاره، وی زه هغه چا باندې عاشق یم چې په دې دیوالونو کې دننه پروت دی. په لیلا عاشق یم نو د لیلا د کوڅو دیوالونه هم ښکلومه، چې په دې دیوالونو د لیلا سترګې خو لګېدلې دي که نه. په لیلا عاشق یم نو د هغه د کوڅو خاورې م رالم او هغه ښکلومه. نو زمونږ معشوقه څوک ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو مونږ به د مدینې منورې د کوڅو م احترام کوو، داسې ده که نه ده؟ د هغې د خاورې به مونږ احترام کوو او د هغې د کجورو به هم مونږ احترام کوو. د جومات کې چې دا کم جانماز پروت دی خو عامه ټوکړه ده که نه، خو جومات سره تعلق دی نو مونږ یې قدر او احترام کوو. دغه رنګې د دې قرآن شریف نه چې دا کومه کڅوړی تاو ده خو عام رومال دی چې دکان نه والې نو خلک پې پوزه پاکوي او څوک پې موټر پاکوي او څوک پې میخ او غوا مږي، خو چې دغه ټوکړه دی راوړه او د قرآن شریف نه دې تاو کړه نو ته پې اوس غوا او میخه مږلی شي، ته پې اوس پوزه سوڼولی شي؟ نه. ولې؟ هلکه دا خو ټوکړه ده که نه، خو د بازار نه مې راوړه. نه ټوکړه ده خو د قرآن شریف نه تاو شوې ده، خو د قرآن شریف نه صرف تاو شوې ده نو د هغه ټوکړې احترام پیدا شو. دا خو دری ده، عامه دری ده، خلک په دې درو په دې ودونو کې سرا سپلو ګرځي که نه ګرځي، خو چې دا دری دې راوړه په جومات کې دې واچوله نو بیا پرې ته سرا سپلو او په ګنده وخت په وګرځه او که پې ګرځي هلکه ظالمه داسې کې یروره دری ده، پرون هم پې په واده کې ډوډۍ خوړه. نه هغه جدا دری ده او دا جدا دری ده. ولې؟ هغه د مالوچو نه جوړه ده او دا د ریخمو نه جوړه ده، نه دواړه د تار نه جوړې دي، خو دې جومات سره تعلق جوړ شوی دی.
دغه رنګې دغه دیوالونه او کورونه او ستاره تورنګزو دیوالونه او کورونه دواړه د سیمټو دي، دواړه د خښتو دي، د هغې به احترام او قدر کوم. ولې به احترام او قدر کومه؟ ځکه چې زما د معشوق او زما د محبوب د حضور پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوسېدو د هغه د کوڅې او د هغه د ګلو او د هغه د کلي دیوالونه دي، نو ځکه زه به احترام کوم.